أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة ومسپارہ آیات نمبر 87 دین مخ کی اللہ جل شانہ دو بنی اسرائیل د هغوی بحث کو او الله جل جلاله دغه غټول خبر کوم دی مونږ او تاسو ته وکړلې وز د دین ورستو الله جل شانه د حلال او د حرام د هغه بحث کوم دی دلته کی بیانېږي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا تاسو حرام مګنئ طیبات ما احل الله پاک سیزونا ما هغه احل الله چې حلال کړی دی الله لکم استاسو د پارا ولا تعتدوا او تاسو حدنا تجاوز مکوي ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نگوی د حد نه تجاوز کوونکو سره یعنی زیاتی کوونکو سره نو الله دلته حکم کړی دی چې لا تحرموا طیبات تاسو محرام وای تاسو حرام مګنئ پاک سیزونه هغه پاک سیزونه کوم چې الله حلال کړی نو دلته کې د حلال او د تحریم درې درجې دي یو سیز حلال سیز دی ته پزان حرامي نو دا درې طریقې دي او درې درجې دي لومبنه درجه خدا دا چې یو سیز حلال سیز دی ته عقیدتن چې کوم دی حرام غني حلال سیز دی او حلال قطعی دی یعنی د قران په نصوص سره چې کوم دی د حلت ثابت نو هغه حلال سیز یو کس حرام غني عقیدتن عقیده دا چې دا سیز حرام دی او سیز حلال وي نو دې سیز باندې انسان کافر کیږي ځکه چې الله یو سیز حلال کړی دی نو تبه حرام نه غني نو تا یو حلال سیز او حلال چې په قطعیات سره حلالو قطعی حلالو او تا قطعی حلال سیز حرام وګڼو په دې انسان کافر کیږي د اسلام نه پیوځي دا ډومبه درجه ده دویمه دا درجه چې یو سیز حلال دی او حلال قطعی دی یو کس عقیدتن او قولا دا حرام نه غني یعنی عقیده دا نه چې دا سیس حرام دي خو حلال سیس په خپل ځان باندې حرام کی په قسم سره زمادي په خدای قسمی چې زبد دي مسلمان رور سره خبرې نه کوم زمادي قسمی زب مونږ نه کوم نو ته پته چې دا مونږ حلال سیس دي مسلمان سره خبرې کول حلال سیس دي او په قسم سره په ځان باندې حرام کړي نو دغه ته یمین منعقده وي دی به د شکار کې چې د قسمه قسم او خوړ یو حلال شي چې بزان باندې حرام کو نو د باندې بیا دا قسم ماتول او فرض او واجب دی به دا قسم ماتي او دغه کفاره به بیا ورکي کفاره با سرست را روان نو د قسمه قسم دا گناه کبیره دا غټ گناه دی د قسمه سیس حلال هیڅ بزان باندې حرام و درېمه درجه دا
چې د قسم نه دی خوړلې او یو سیز حلال دی د په عقیده کې هم دا غسیس حلال غني حرام نه غني خو عملاً یا غسیس پرېخ دی خوري نه او دغه عملاً دغه حلال سیز ترکول پرې خودل د دې ثواب غني مثال په تور وبدي یا ډوړې دا غنم دی جوار دی مثال دا حلال سیز دی او دی خورينا یا چاول دی دا نه خورم دا سیز نه خورم او دی دا نه خوراک د دې وجه نه کې سیز حرام دی خو دا د دې دا نه خوراک ثواب دی ثواب غني نو دا بدعت دی رهبانیت دی د دې سیز پر خودل پکار دی دا هم ګناه ده هو یو سړی د علاج د وجه نه یو سیز پری دی د جسمانی علاج د وجه نه یا د روحاني علاج د وجه نه یو سیز خوخ نه دی پری دی نو پتہ کې څه ګناه نشته دی صوفیو بعض شیزونه د خلکو را نقل کړي دي چې هغه خوراک پرېخ دی نو هغه د علاج د باره پرېخ دی نو سړي باندې چینی شوګر دی او د چینی پرېخ ودله نو څه ګناه نه دی بلډ پريشر دی مالګه چې کوم دی پرېخ د ګناه نه دی نو د علاج د لپاره یو د یو سړي طبيعت یو سیز نه مني او هغه نه خوري نو دغه چې کوم دی ګناه نه دی خو یو سیز نه خوراکو دغه د ثواب غني حلال سیزو نو دا ګناه دی نو دا درې درجې د حلال سیزونو د درې وړو الله جل شانه منع کړل چې یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تحرموا تاسو حرام مګنئ تاسو محرام وای طیبات پاک ما هغه سیزونه احل الله چې الله حلال کړی دي لکم تاسو د پاره الله یو سیز حلال کړی دی ته حرام نه غني کو حرام غني حلال سیز عقیدتن په دې انسان کافر کیږي او کو عقیدتن یې نه غني او عملاً د غسیس چې کوم دی پرې دی یہ په قسم باندې بزان حرامه نو دغه گناهی کبیره ده ما هغه سيزونه احل الله چې حلال کړی دي الله لكم تاسو د پاره ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مکوئ ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نگی د حد نه تجاوز کوونکو سره کو وکلو او خره مما دهغنا رزقكم الله چې رزق درکړی دي الله تاسو ته حلالا حلال رزق طيبا پاک رزق حلال او پاک کلو خره نو دلته د خوراک نه مراد نفع اغستل دي حلال سيزونه چې کوم د اغستوري نه هغه اغوند دی چې کوم د سوریدوی سورلی په کې هغه سورلی کوي چې کوم د خړلوی هغه خره او چې کوم د سکلی هغه سکي دلته مراد د کلونه نفع اغستل دي چې هر هغه حلال سیز چې د کوم سیز د پاره د هغه نه نفع اغستل وي هغه نفع دی اخلي کلو خره مما دهغنا رزقكم الله چې رزق درکړي دي الله پاک تاسو ته حلالا طيبا پاک حلال او پاک واتقوا الله الذي يريګي د الله نه الذي هغه انتم چې تاسو به په هغه باندې مؤمنون ایمان راوړونکي دا هغه الله نه يريګي چې په کوم الله باندې تاسو ایمان راوړونکي نو حلال شيزونه بزان باندې محرام وای لا يؤاخذكم الله ننسي الله پاک تاسو لرا باللغو په بهوده قسمونو سره باللغو فی ایمانکم ستاسو په بهوده قسمونو کې ستاسو په لغو قسمونو کې ولکن یؤاخذکم لیکن الله نشي تاسو لرا بما په هي قسمونو سره عقدتم الایمان چې کله کا اراده کړی وي ایمان د قسمونو تاسو یا پاخه کړی وي قسمونو تاسو د قسم درې قسمونه دي یو ته ویل شي یمین غموس یو ته ویل شي یمین لغوه یو ته ویل شي یمین منعقده یمین غموس هغه قسم ته ویل شي چې یو کس په مازه کې قسم وکړي چې تیر شوه زمانہ باندې قسم وخوري چې قسم دې دا پلان کې کار ما نه دی کړی او دا کار کړی وي او د ته پته وي چې ما دا کار کړی دی خو په دروغ باندې قسم وخوري چې قسم دې ما پرون دا کار نه دی کړی یا بل ورځ مې نه دی کړی یا تیر کال مې نه دی کړی خو په مازه باندې قسم اخوري او د ته پته چې دا قسم په دروغ باندې خورم دې ته ویل شي یمین غموس د یمین غموس کفاره په دنیا کې نشته دی او دا الله د ډېری غصې د وجې نه ذکر کړی یمین غموس په دنیا کې کفاره نشته دی او غموس غوپې وهلو ته وي په دې په بدله کې به ورله الله پاک جل شانه په جهنم کې درنې غوپې ورکړي شیطان مخکې زمانو کې خلکو لیدو چې اولی تپوسې دی حکومت د عمل اوخه جزستا پشان دي هغه ته زما پشان دي بس ولي کېږي ته د ضرورت پېښ شوی
هغه کس ورته وی زړه مې غواړي زه ستا په شانتي شم هغه ورته وی مونځ کې سستی کوه او قسمونه خوره په ناګې هم خوره په حق هم خوره هغه کس ورته هلته قسم وخوړي زما دې په الله قسم وي که ما د نن نه پس یا په مونځ کې سستي وکړله او یا مې چې کوم دی قسم وخوړه نو یمین غموس په تېره شوې زمانه باندې قسم خوړل په تېر شوي وخت باندې قسم خوړل او دې دغه قسم په خپله دې ته پته چې زه دا قسم په دروغه باندې خورم دې ته یمین غموس وي دنیا کې د دې کفاره نشته دی دنیا کې کفاره الله پاک نه د ذکر کړی د ډېرې غصې د وجې نه او آخرت کې بول الله پاک جل شانه غوبې ورکړي هغه یو سړی یو قسم داسې وخوري د ته پته چې ما دا قسم په دروغه خوړلی دی په تېره شوې زمانه کې مې خوړلی دی نو استغفار دی وي توبه استغفار دی د الله نه غواړي الله به یې معاف کړي خو آینده لپاره بیا داسې نه کړي خو که یو سړی عادت جوړ کړي نو بیا به ول الله دکه غوبې په جهنم کې ورکړي ځکه دې ته یمین غموس وي او غموس غوبې ورکولو ته وي مطلب یې دا دی چې الله بدله په جهنم کې غوبې ورکړي نو دا یو قسم دی د قسم چې په تېره شوې زمانه کې اخري او دته پته چې دا قسم ز په دروغه باندې د یمین غموس دویم یمین لغوه یمین لغوه هغه قسم ته ویل شي چې د یو کس عادت جوړ شي چې قسم دی اراده د زړه نه قسم نه وي خو بس خلی عادت شي چې قسم دی خدای ګو او والله بالله تعالی او قران او خدای ګو دا ټول تکیه کلام د جوړ شي خو د زړه نه اراده نه وي نو دې ته بیهوده قسم ویل شي لغوه قسم وته ویل شي بیهوده قسم فضول قسم وته ویل شي نو د دې کفاره نشته دی د دې کفاره نشته البته دا کار غلط کار دی دا پر خودل پکار دی د کار دی نه کی یا یو کس چې کوم دی د لری نه را روان دی او دوی دا پلان کې مثال زم عباد الله را روان دی ډیر لري د زمانہ او قسم په خورم چې قسم دی چې عباد الله را روان دی خو زما ځل کې دا د چې د عباد الله را روان دی خو چې کله را ورسېد عباد الله نو دا ما خو چې قسم خوړنو ځل کې زه په خپل پرشتونی چې دا زما ګمان دا چې دا عباد الله را روان دي خو زه خطا شوم نو دې ته یمین لغوه ویل شي یا چې کوم دی یو معتمد سړی راغی او ما ته وی چې یو کس ته د حج نه راغلی دی مثال په تور سليمان د حج نه راغلی دی د حقیقت کې نه راغلی د حج نه خو ما ته یو خاص سړی راته وی د سړی راته وی چې هغه دروغ نه وي هغه راته وی چې د سليمان د حج نه راغلی دی او بل یو کس راغی ما ته وی چې سليمان د حج نه نه راغلی زم چې قسم د سليمان د حج نه راغلی نو دا قسمه قسم چې په خپل قسم کې په خپل نیت باندې رښتونی ما دا یمینی لغوه دی نو په دې قسمه قسمونو باندې کفاره نشته دی ګناه به نشته دی خو پر خودل پکار دی عادت جوړول نه دی پکار او په قسمونو کې ډېر احتیاط پکار دی دریم کس یمینی منعقده دی نو یمینی منعقده چې دی نو په دې کې کفاره شته دی یمین منعقده هغه قسم دی چې په آینده زمانه کې د یو کار په کولو باندې یا په نه کولو باندې قسم وخوري مثال زم کو سبا ما دا پلان کې کار وکړو نو قسم دې زبر دا پلان کې کار نه کوم یا قسم دې زبر دا پلان کې کار کوم قسم دې پلان کې کار بکوم یا چې کوم دې دا پلان کې کار بنه کوم نو کو دغه قسمه قسم چامات کو نو دا بیا کفاره ده دغه قسمه قسم دې یمینی منعقده وي دغه قسمه قسم کفاره ده نو کفاره رومبنه دا د اطعام 10 مساکین لس مسکینانو له خوراک ورکول خو ګوره د قسم د ماتولو نه مخکې به کفاره نه ورکوي بعضې خلک داسې چې قسم یې لا مات کړي نه مخکې کفاره ورکړي نو مخکې کفاره نه کېږي چې قسم دې مات کو وروسته به کفاره ورکوي او د قسم نه مخکې چا کفاره ورکړله نو دوباره بیا ورکړي د قسم د ماتولو نه وروسته د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د ماسپښین مونځ ټیم لا نه دی داخل او د ماسپښین د ټیم نه مخکې مونځ وکړو نو دغه یې نفل شو وروسته به دوباره کې مونځ یې نه دی شوی د روژې میاشت نه ده راغلې او یو کس چې کوم دی د رمضان روژې شروع کړي نو روژې نه کېږي نفل شوی خو فرض روژې به دوباره نیسي دقه شان د کفاره ده چې کفاره دله قسم مات کړی نه دی ته کفاره ورکړله نو چې قسم یې مات کو دوباره به بیا کفاره ورکړي نو ډومبې د کفارې دپاره اطعام 10 مساکین لسو مسکینانو باندې خوراک کول لسو مسکینان نو باندې خوراک هغه مسکین هغه چاته وي چې هغه باندې زکات کیږي زکات اغستلی شي نو لز د کسانو له ډوډۍ ورکي دوه ټیمه او دوه ټیمه دا ډوډۍ بوله څنګه ورکي درمیانه تو عام بوله ورکي چې کم دی په خپل بچو باندې عام ته ورخوري خو په مړه ګډه بل لس مسکینانو له دوه ټیمه خوراک ورکي چرګانه غړان بولنه لالی
چې کوم خوراک دی عام طور په خپل کورونو کې دک بوله ورکی خو دوه ټیمه ماسپهین او ماښام یا کو دغه نشي کولی نو لسو مسکینانو لبه په باندې 2 کیلو غنم ورکی نو اومې چې کوم د کفاره ادا شوله کو دا نه وي نو بیا او کسوتهم بیا د چې کوم د کپړې ورکی لسو مسکینانو له کپړې والی نو چې نارینه هغې له صرف کمیس او پرتوګ اخلي او کو زنانه له اخلي نو بیا به ورله سره لوپټه هم اخلي چې انسان به پټېږي ستر به پټېږي انسان به پټېږي نو لسو مسکینانو لبا کپڑے اخلی او کو دا نوی او تحریر رقبت غلام بازاد کی کو سړی غلام ازادي کو وینځه ازادي دې کې الله اختیار ورکړي دي اوس یو سړی چې کم دی ځکه کې او راغلی دي او مطلب یا کو دا کې او کو دا کې او کو دا کې کو لسو مسکینانو له ډوډۍ ورکې خپل د خوخه ده کو ډوډۍ نه ورکې لسو مسکینانو له کپڑے علی خپل د خوخه ده کو دغه نه کې غلام ازادي وینځه ازادي خپل د خوخه ده خو کو د مال وستی نوی فمن لم یجد فصیام 3 ایام بیا به 3 ورځې روجی نیسي چې کمزوري غریبي نو زمون عام طور خلک چې قسم مات کی نو کو غریبي او مالداري خو بس روجو ته ونخلي روجي ډومبې نه دي ډومبې چې کم دي چې وست کیږي ډوډۍ به خوري په مسکین باندې یا به کم دي کپڑے ورله اخلي یا به غلام آزاد په دې زمانه کې غلام نشته خو یا کپڑے غستل دي یا خوراک ورکول او چې دغه وست نه د مال نو بس بیا 3 روجي بنيسي خو متواتر روجي بنيسي نو فرمایي الله پاک نو 3 قسمه قسمونه شو یو یمینی غموس شو یمینی غموس هغه ته ویل شي چې په مازه کې قسم خوړل شي په یو کار په کولو په نه کولو او نیت د دای چې دا قسم په دروغه باندې خورم نیت داوي د ته پدې چې په دروغه دی یم دروغه قسم خورم نو پدې کې دنیوي کفاره نشته دي استغفار دی استغفار به وي او ګناه ډیر لوی ګناه د ګناه کبیره ده دویم یمین لغوه چې د انسان عادتي ته کلام ګرځېدلی وي یا چې کوم دی د خطا شي د خپل نیت باندې صحیح چې زرا قسم په حق باندې خورم او منس کې د پناکه باندې خوري یو کسر روان دی پلان کې د قسم به خوري هغه پلان کې نه بلی نو د یمین لغوه وي او دریم یمین منعقده چې په آینده زمانه کې روانه زمانه کې مستقبل کې چې کوم دی د قسم خوري په یو کار کولو یا نه کولو باندې چې زه به دا کار کوم یا به نه کوم نو کو د په کولو قسم او دا کار به کوم بیا اونکو نو د حانس شو د باندې کفاره رااله دا 3 قسمه قسمونه دي او قسم نه حد تر وسه پوری ځان ساتل پکار دي نو فرمایي الله چې لا یؤاخذکم الله ننی تاسو لره الله پاک باللغو په بهودا فی ایمانکم ستاسو په قسمونو کې باللغو فی ایمانکم ستاسو په بهودا قسمونو کې ستاسو په لغو قسمونو کې ستاسو په فضول قسمونو کې ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نشي الله پاک بما په هغه قسمونو عقدتم بما په هغه سره عقدتم الایمان چې تاسو مضبوط کړی وي قسمونه چې تاسو مضبوط کړی وي قسمونه مطلب پاینده زمانه کې دي قسم خوړلی فکفارته نو کفاره د دې قسمونو صدا اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دي لس مسکینانو ته څنګه خوراک دي من اوسط د اوسط خوراک ما هغه تطعمون چې تاسو خوروي اهلیکم په خپل اهل باندې په خپل کور والا باندې کوم خوراک خوروي دک متوسط او درمیانه خوراک د غلاسو مسکینانو لور کول دي او کو خوراک وستې نه وي جو بس په کپو باندې 2 کیلو غنم ولا ورکا یو سر سایه یو مسکین لور ورکا او کسوتهم یا جامع کپڑا ورکا هوی تا او تحریر رقبت یا ازاد ولد غلام فمن لم یجد پس کو شرطوی نمونتو دا 3 واړه سيزونه نو فصيام 3 ایام نو بیا 3 ورځې روجي دي خو متواتر ښه تواتر پکې شرط دی متواتر 3 ورځې روجي دي ذالک دا کفاره ایمانکم ستاسو د قسمونو کفاره ده اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکړئ او ماتې کړئ دا ستاسو د قسمونو کفاره ده اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکړئ او ماتې کړئ واحفظوا ایمانکم الله دلته حکم کوي چې تاسو حفاظت کوئ ایمانکم د خپلو قسمونو نو د قسمونو حفاظت په څو طریقو باندې دي
لومبه خدا چې بغیر ضرورت قسم نه خوړل دا چې کوم دی د قسم حفاظت دی بغیر ضرورت قسم نه خوړل کو چېرې چا بې وجې قسم یې وخوړو چا په ضرورت باندې قسم وخوړو نو بیا د خپل قسم لاج ساتل خپل قسم نه ماتول دا د قسم بل حفاظت دی او کو چېرې مجبور شو او قسم مات کو نو فوراً کفاره ورکول دا د قسم بل حفاظت دی نو الله وی چې د خپل قسمونو حفاظت کوي خو یو دې سیس ته قسم کول چې هغه حلالي نو د هغې ماتول فرض او واجب دی یو سړي فرض مونځ ته قسم وکړو چې فرض مونځ به نه کومه نو دا قسمه قسم بیا ماتول فرض دی یو سړي ته شنت خپل رور مسلمان ته قسم وخوړ چې خپل رور مسلمان سره به خبرې نه کومه نو دا قسمه قسم ماتول فرض او واجب دی دا قسمه قسم به ماته حکم دی چې دا قسم به ماته او چې ماته کې نو کفاره به ورکړي واحفظوا تاسو حفاظت کوئ ایمانکم د خپلو قسمونو کذالک دغه رنګ یبین الله بیانی الله لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه لعلکم تشکرون د پاره ته شکر وکړئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا تاسو حرام مګنئ طیبات ما احل الله پاک هغه سیزونه احل الله چې حلال کړي دي الله لکم تاسو د پاره ولا تعتدوا تاسو د حد نه تجاوز مکوئ ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نګي د حد نه تجاوز کوونکو سره وکلوا او خری مما دهغنا رزقکم الله چې رزق درکړي تاسو ته الله حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا الله او یریګه د الله نه الذي هغه انتم به انتم جتاسو به په هغه باندې مؤمنون ایمان راوړونکي د هغه ذات نو یریږي لا یؤاخذکم الله تاسو ننسی الله پاک باللغو فی ایمانکم تاسو په لغو بهوده قسمونو کې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو الله پاک بما په هغه قسمونو کې عقدتم الایمان چې مضبوط کړی وي تاسو هغه فکفارته پس کفاره د دې یعنی کفاره د دې قسمونو اطعام 10 مساکین خوراک کولی خوراک ور کولی 10 مساکین لس مسکینانو ته من اوسط د اوسط ماهی خوراکنا تطعمون جتاسو خوروي اهلیکم پخپل اهل باندې پخپل کور والو باندې او کسوتهم یا کپڑے دوی ته ورګي او کسوتهم یا کپڑے دوی ته ورګي او تحریر رقبه یا آزاد ولدی د غلام فمن لم یجد پس کو چری دوی اون مونتو فمن لم یجد پس کو فمن لم یجد پس هغه څوک چې انمومي فصيام 3 ایام روجی دی اونی چې 3 ورځې متواتر ذالک دا کفارة ایمانکم ستاسو د قسمونو کفاره دا اذا حلبتم کله تاسو قسمونه وکړئ او ماتې کړئ واحفظوا تاسو حفاظت کوئ ایمانکم د خپلو قسمونو کذالک دغه رنګ یبین الله بیانی الله تعالی لکم تاسو د آیاته خپل آیاتونه لعلکم تشکرون د پاره دې ته شکر وکړئ یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا تاسو حرام مګنئ طیبات ما پاک هغه سیزونه احل الله چې حلال کړي دي الله لکم تاسو د پاره ولا تعتدوا او تاسو حد نه تجاوز مکوئ ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين محبت نگی د حد نه تجاوز کوونکو سره وکلوا او خری مما دهغنا رزقكم الله چې رزق درکړي تاسو ته الله حلالا طيبا حلال او پاک واتقوا الله الذي يريګي دهغه الله نه انتم جتاسو به په هغه باندې مؤمنون ایمان راوړونکي لا يؤاخذكم الله تاسو ننسی الله پاک باللغو فی ایمانکم تاسو به بهوده قسمونو کې ولکن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو الله پاک بما په عقدتم الایمان چې مضبوط کړی دي تاسو ایمان خپل قسمونه فکفارته بس کفاره ده اطعام 10 مساکین لس مسکینانو د خوراک ورکولی من اوسط ام د اوسط ماهی خوراکنا تطعمون تاسو خوروي اهلیکم پخپل کور والو باندې او کسوتهم یا کپڑے ورکي هغوی ته او تحریر رقبه یا آزاد ولدی د غلام فمن لم یجد پس هغه څوک چې اونمومي دا درې واړه خبرې
فمن لم یجد پس هغه څوک چې وس نه لري په دې دریو خبرو کې د یوې خبرې فصیام ثلاثه ایام روجي دي اونیسي دریو ورځې متواتر ذلک کفاره دا کفاره د ایمانکم ستاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو قسمونه وکړئ او مات کړئ واحفظوا تاسو حفاظت کوئ ایمانکم د خپلو قسمونو کذلک دغه رنګ یبین الله بیانې الله تعالی لکم ستاسو دپاره آیاته خپل آیاتونه لعلکم تشکرون دپاره دې ته شکر وکړئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين